السلام علیکم ورحمت الله. د الله تعالی لوی فضل له کرم دی چې زمونږه دا پیغام زمونږه درد دل هغه ډېر خلکو ته رسي. د الله تعالی د شکرې نه بعد هغه ملګروم شکریا ادا کوم کوم ملګری چې زمونږه په دې پیغام رسانۍ کې زمونږ په دې درد دل کې شریکيږي صدر جوړيږي او مخې ته هم خلکو ته رسي. بهرحال چې څومره مخې ته ظاهر خبره ده فائدہ به ډېرې او څنګه چې زه امید ساتم چې دا به زموږ د پاره د اجر باعث وي نو دغه شان دغه ملګری و پکې هم د اجر مستحق وي او پاره کې زموږ ملګری رشتہ داران اهل علاقه شاګردان دا ټول به شامل دي. بهرحال خبره مې دا کوله چې زمونږه ان شاء الله یو نوې سلسله شروع کیدونکې ده او هغه سلسله به هم مخې ته مونږ دغه شان جاری او ساری ساتو او مخې ته به رسو خلکو ته. هغه سلسله دا ده چې یو تاریخي سلسله ده ځکه چې زمونږ یو ډېر لوی کمی هغه څه دی یو لوی کمی دا دی چې زمونږ د وسنۍ کل او وسنۍ نسل د خپل تاریخ نه دی خبر او که څه خبر دی نو ډېر کمزوري لحاظ سره دی. وجه دا چې اکثر خلکو په لاس کې د کتاب په ځای هغه نن سبا موبایل راغلی دی نو ټول معلومات چې د هغه موبایل ته راټول شوي دي. اکثر ملګري هغه تن اساني خوښوي او بس موبایل چې د هغه موبایل کې ورته تاسو ویل موبایل کې ورته څه پړاو کړو هغه ګوري نور کتاب له لاس نه وروړي. بهرحال مونږه د دغه تاریخ نه یو حصہ چې د هغه راغستې ده چې ان شاء الله هغه به په یو تسلسل سره جاری ساتو. هغه سلسله چې ختم شو بیا به مخې ته ځو. بهرحال هغه غټه سلسله ده. هغه سلسله دار چې د بر صغیر سمره چې انډیا پاکستان بنگلاديش سریلانکا برما افغانستان دغه شان د ایران حصہ د ټول چې سمره حصہ ده په دې کې به زمونږ د تاریخ حصے پړاویږي د خیره سره او پاغه کې به هغه تاریخ منګوایو چې کم 13 کالو تاریخ ته پاکه زمونږ مسلمانانو کما کابرین دي اسلاف دي علما کرام دي هغه د مختلف بادشاهانو مخې ته په کومه طریقې سره د دین کار کړی دی او په کومه طریقې سره کلمه حق بلند کړی دا او یو حق وینای د جابر بادشاهانو مخې ته کړی دا دغه شان د جابر خلکو د ظالمانو مخې ته د فتنو مخې ته دغه خلک ودرېدلي دي او په دای کې ورسره بیا څوک شریکو څنګه ترتیب نو دا ټول به ان شاء الله موږ په یو ترتیب سره ویل شروع کوو. نو ان شاء الله امید ده چې تاسو صرف دغه تاریخ نه لږ ځان خبر کړئ نو بیا که تاسو سره څوک هم ان شاء الله کینی کې کافر کینی کې هندو کینی که هر څوک کینی تاسو سره بعد د هغه جواب هم او بل تاسو کې به اعتمادي د سینې چې را خپل مسلمانۍ به تاسو شرمېږئ یا د احساس کمترۍ شکار کېږئ به نه د سبنه ان شاء الله بلکې تاسو سره بعد د سیمو وادي چې دغه په وجبانه تاسو کې به اعتماد همي خود اعتمادي به همي او د باطل سره به تاسو خبره هم کولای شئ ځکه چې تاریخ نه به خبري وي. نو د دې وجنه مونږه دا سلسله شروع کوو چې تاسو زموږ مسلمان نوجوان سناسه د خپل تاریخ نه خبر شي او ان شاء الله که دغه سلسله بیا تاسو خوښ شوله او مفیده وا ان شاء الله بیا به مخې ته هم جاری ساتو. فلحال به یو څو میاشتو پورې دا سلسله مونږه جاری ساتو. هفتوار به ان شاء الله یو قسط هغه راځي څنګه چې در دلحاد مبارک به یو قسط په هفته کې یو ځل راځي نو د سبا په هفته کې یو ځل د تاریخ په باره کې هم یو قسط راځي او تاسو ته ډیره فائدہ درکړي ان شاء الله. جزاکم الله.